بسم الله الرحمن الرحیم. باب الصداق. صداق د کتاب په شان ته ویل کېږي. صداق مهر ته ویل کېږي. په شریعت کې د نکاح په لوازماتو کې یو شی چې دی نو هغه مهر دی. قرآن پاک کې راغلی دی وبتغوا باموالکم، چې تاسو نکاح کوئ نو په مالونو سره ولټوئ، نو بغیر د مهر نه د نکاح تصور نه کیږي. یعنی خامخا په نکاح کې د مهر معلومول ضروری دي. که چا نه هیر شو، مثلا فکر یې نو او د نکاح په وخت کې مهر یاد نه کو، یا هیر خو ترې نه و خو د قصد مهر نه یادولو او نکاح بغیر د مهر نه وتړله، نو بیا مهر لازمیږي، نکاح صحیح ده. بیا چې کوم مهر لازمیږي خود به خود هغې ته مهر مثل ویلی کیږي. د مهر مثل مطلب دا دی چې دا جینۍ چې د کمې نکاح وشوله، د دې په خاندان کې چې کمې جینکۍ واده شوي چې هغه د دې سره په رنګ روغن کې، په شکل صورت کې او دارنګې په عمر کې برابرې وي، نو د هغې چې څومره مهر مقرر کړی شوی هغومره مهر به د دې دپاره مقرر کړی شي. دقې ته ویلی کیږي مهر مثل. نو که چا مقرر نه کو په نکاح کې، نو خود به خود لازمیږي مهر مثل. اوس چې مقرری په نکاح کې، نو څومره به مقرری؟ نو په اصل کې کم مقدار د مهر دا صرف زمونږ په احنافو کې یو خاص اندازه لري، نورو مذهبونو کې د دې اندازه نشته، او د زیات مقدار د پاره خو اتفاقا کومه اندازه نشته چې څومره پکار دی. نو زیات هم هر څومره مقرر کولی شي، البته ډیر زیات مقرر کول بیا دا بهتر نه دی. او حدیث مبارک کې راځي، رستو به راشي، چې برکتی نکاح د خیر او د برکت والا نکاح هغه نکاح ده چې دا په کمو خرچو سره وشي، په کم مهر سره وشي. نو زیات مقدار ته خو صحت خو معلوم نه دی، کم مقدار څومره دی. نو زمونږ د احناف په مذهب کې تقریبا 10 درهم دي، چې دا د قیاس کړی دی اصل کې په نصاب د سرقې باندې، د غلا په نصاب باندې. یعنی که چا غلا وکړله مثلا، نو څومره مال یې پټ کو، د ده نه به لاس کټ کیږي، نو کم از کم 10 درهمه پکار دي. نو دلته په دې مهر کې زمونږ د احناف مذهب دا دی چې کم از کم 10 درهمه پکار دي. چې د 10 درهمه نه کم مقرر کی، نو دا به صحیح نه، جایز به نه، البته زیات مقرر کولی شي. و زمونږ خلک اکثر او بیشتر په نکاحګانو کې هغه سره مقرر کوي په مهر کې، نو ټیک د دام جایز دي، خو چونکې سره په یو داسې حد باندې دي، په داسې مقدار باندې دي چې عام خلک هغې ته رسیدی نشي. نو که یو توله سره مقرر شي، نو تقریبا د 15 لکه روپو نه یو توله بره ده. بیا خلک پکې 2 او 3 تولې ږدي، نو دام تقریبا چې زیاتې دی. البته که وس یې کېږي وي، که خو ټیک ده، اکثر خلک غریبانان وي، نو زیات مهر مقرر کول دا بهتر نه دی. خو د نکاح د لوازماتو نه دی خامخا مقرر کولی پکار دی. اصل کې دا مهر چې مقرر کیږي، دا به د الک او جینۍ په رضا سره وي. یعنې د کومو دوو چې نکاح کیږي د هغې رضا به پکې خامخا وي. بیا که هغه په خپله باندې نه مثلا وکیلی وي، یا د جینۍ پلار وي یا ورور وي، یا د جینۍ په خپله ځان له کوم وکیل مقرر کی، نو ټیک ده، په هغې سره هم کیږي. خو دلته یو خبرې ته خیال ساتل پکار دی. اکثر زمونږ چې کله د ګوړه نکاح کیږي، موږ ورته ګوړه ماتې وایو، د واخیر چې کله کیږي اول وخت کې خپلوي چې کوي، نو په دغه وخت کې عموما یو مهر مقرر کړی شي، د جینۍ پلار وایي یا ورور وایي چې مثلا دومره سره به ورله کې یا به ورله دا کې، نو هغه وخت کې یو مهر مقرر کړی شي. بیا چې کله دا جینۍ را واده کی، نو په نکاح کې د دې جینۍ نه زمونږ خلک رسمي تپوس کوي ستا د نکاح او د مهر واک ته چا. نو دې جینۍ عاجزې ته خو دا پته نه لګي چې د دې څه مقصد دی، خو بس وایي د نکاح پلار مې ونیولو. نو د نکاح پلار څه مطلب دی؟ دا اصل کې وکیل دی، وکیل. نو هغه ورته وایي چې دا ستا د نکاح، نو ته مطلب دا دی چې د سړي له ته واک اختیار ورکې، نو ده که ته چالم په نکاح باندې ورکړې ته به پرې راځي، او که تالی څومره مهر مقرر کړو نو ته به پرې راځي. نو دا اصل کې جینۍ ته خو پته نه لګي، او عموما د الک کور والا
چې مقرر کوي، خو د خپل کور سړی مقرر کوي که نه. نو بیا چې د هغه نه په نکاح کې تپوس وکړي چې یاره مهر څومره پکار دی، څومره مهر یې دی، نو اکثر بیا دا خلک هغه خبره پټه کړي، کوم چې د پلار کور د طرف نه د دې سره مقرر شوي یاسي، نو هغه خبره پټه کړي. نو یاره 10,000 روپۍ ورله کېده مثلا، نو دې 10,000 20,000 روپو له به هېڅ اعتبار نه وي چې کوم په اوله نکاح کې مهر مقرر شوی ام حق به معتبر وي. او وروستو که بیا رسمي طور باندې دی دا دویمه نکاح تړي، نو چونکې نکاح خو د مخکې نه شوي وي او مهر به هم هغه معتبر وي، نو په کار ده چې هماغه پکې یاد کړی شي. خو که چا هغه یاد هم نه کړو او جینۍ په دې باندې نه پوهېدله چې یاره ګنې زما مهر دی کموي او اجازت یې نه دی ورکړی، نو بیا به دغې کمولو له اعتبار نه وي. عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، رسول الله مبارک ته یو ښځه راله، فقالت یا رسول الله انی وهبت نفسي لك، ما خپل ځان تا ته هبه کړی دی. دا د نبی علیه السلام خصوصیتو قرآن هم ورته وی وامرأة مؤمنة او وهبت نفسها للنبي، که چرته یو مسلمان ښځه راشي او پیغمبر ته خپل ځان هبه کي، ان اراد النبي ان يستنكحها، که پیغمبر اراده لري او غواړي چې نکاح ورسره وکړي، خالصة لك من دون المؤمنین، پیغمبر ته الله فرمایي دا ستا خصوصیت دی، ستا دپاره دی سوا د نورو مؤمنانو نه. نو ښځه راله نبي علیه السلام ته وفرمیل چې ما تا ته ځان هبه کړی دی. نو بس دلته صرف یو لفظ دویم پکارو، نو ایسته بیا دا ښځه ګرځېدلې وې چې نبی علیه السلام ورته ویلي وې چې بس ما قبوله کړې، بس نکاح به شوې وې. خو چونکې رسول الله مبارک نه قبلوله، نکاح ته ضرورت نه و. فقامت طویلا، نو ډېر ساعت ولاړه وه، نبی علیه السلام ورله څه جواب ور نه کړو. فقام رجل، یو سړی پاڅېدلو، فقال یا رسول الله، وی د الله نبی زوجنیها ان لم تکن لک فیها حاجة، ای د الله نبی که ستا ورته ضرورت نشته نو ما ته په نکاح سره راکړه، که نه زه مجرد یم، واده مې نشته. فقال نبی علیه السلام ورته فرمایل هل عندک من شیء تصدقها، تا سره څه شی شته دی، څه مال در سره شته دی چې ته هغه د دې مهر وګرځې، پیسې میسې در سره شته یا څه پټې یا څه ونې، هغه وخت کې باغونه به خلکو ورکول، پټې به ورکوي یا داسې نور شیزونه، تصدقها چې ته د دې صداق وګرځې، مهر وګرځې. قال ما عندي الا ازاري هذا، وای نه زما سره خو هېڅ هم نشته دی سوا زما د دې یو لنګ نه، چې بس دقه یو لنګ مې دی، کمیس مې هم نشته، غریبي ډېره زیاته وه. قال فلتمس، نبی علیه السلام ورته زه ته لاړ شه که نه ولټوه، ولو خاتما من حدید، اگر که د اوسپنې یو ګوتمه دې پیدا کړله. دا یاد ولرئ زامنو چې د اوسپنې ګوتمه استعمالول دا جایز نه دي، نه د سړي دپاره نه د ښځې دپاره، نه د پلسټکو ګوتمې استعمالول جایز دي. دا کمې ګوتمې چې تاسو اخلئ په 100 روپۍ باندې، د دې استعمال بالکل جایز نه دی د هیڅ چا دپاره. ټیک ده که نابالغه جینکۍ استعمال کړي یا نابالغه هلکان ماشومان، خو نه به استعمالوئ، بلکې ګوتمه صرف او صرف د چاندۍ د نارینهو دپاره او د زنانو دپاره د چاندۍ او د سرو د دواړو استعمال جایز دی. نو د اوسپنې ګوتمه خو جایزه نه ده، نو دلته ورته ولې رسول الله مبارک فرمایي چې ولو خاتم من، اگر چې د اوسپنې ګوتمه وي، نو ممکنه ده چې په هغه وخت کې لا د دې حرمت نه راغلی، د عامې ګوتمې د اوسپنې دا نوي حرامې کړی شوي، او یا مطلب دا دی چې دا د اوسپنې ګوتمه خو څه د استعمال دپاره نه وه، د لاس کولو دپاره نه وه، بلکې مطلب دا و چې هغه بیا ځان له خرڅه کړي، څه ضرورت به پرې روان کړي یا بل څه. فلتمسه، نو دی لاړې، څه کتلي را کتلي به، فلم یجد شیئا، هېڅ هم ورته میلاو نه شو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هل معك من القرآن شیء، خزا دانې درک خو د څه نه لګي، خو د قرآن څه حصه در سره شته، یعنې مطلب دا دی چې تا ته څه قرآن یاد دی، څه سورتونه درته یاد دي. قال اول نعم، او خود سورة کذا و سورة کذا، پلانې سورت هم راته یاد دی، پلانې سورت هم راته یاد دی، پلانې هم راته یاد دی. قال نبی علیہ السلام ورته وی قد زوجتکها بما معك من القرآن، بس دا تا ته ما په نکاح سره درکړه په هغه څه باندې چې تا سره کوم قرآن د څه دی. دوه مقصد دی، یو مقصد خو دا دی چې په دې وجه زه دا ښځه تا ته په نکاح سره در کومه چې تا ته قرآن یاد دی. نو مطلب دا شو چې مهر به ورله مقرر کې او مهر به ورله ورکې، دا یو خبره شوله. دویم مقصد یې دا دی چې کم اهل ظواهر هم ترې اخیستی دی او شوافع هم وایي
زوجتکها چې تا ته ما درکړه دی لرا بما معکا په عوض د هغه څه کې چې تا سره دی د قرآن نه. یعنې تا ته چې د قرآن پاک کوم صورتونه یاد دي د دې په عوض کې مې درته دا په نکاح سره درکړه. نو اوس د قرآن صورتونه خو هغه ته یاد دي، نو څنګه به دا مهر وګرځي؟ نو مطلب یې دا دی چې ته به دې ته دغه صورتونه د قرآن زده کې، بس دقه به مهر وي. وفي روایت قال انطلق بس ځه قد زوجتکها ما تا ته په نکاح سره درکړه، فعلمها من القرآن نو د قرآن تعلیم ورته ورکه. څه اسانې نکاحګانې وي، بس د لاس نه ونیوه او روانې کړه. وعن ابي سلمة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم د رسول الله مبارک مهر څومره چې مقرر کول به؟ قالت كان صداقه لازواجه د نبی علیہ السلام چې کوم مهر د خپل ازواج مطهراتو د پاره 12 اوقیه ونش 12 اوقیه ونش او نیمه اوقیه. یعنی مطلب دا دی چې 12 نیمه اوقیه نو یو اوقیه تقریبا 40 درهم، نو په دې حساب سره د 12 نیمه اوقیو وزن چې دی 1500 درهم جوړیږي، 1500 درهم. قالت نو دیو فرمایل اتدری من نشو ته پیژنې نش چې شی دی؟ قلت ما والله نه پیژنم. قال نصف اوقیه نیم اوقیه چې دا یو نش دی. فتلک 500 درهم نو دا 1500 درهم شو. خیر د هغه وخت هغه روپۍ چې وینو په هغې کې قوت ډیرو، اخو به د چاندۍ نه جوړې وي. په دې وخت کې موږ 1500 روپۍ نشو مقرر کولی. اوس هم که یو سړی مثال په طور باندې د عربو 1500 روپۍ مقرر کوي، نو هغه خو بیا ډېرې قوي روپۍ دي. د عربو د 1500 روپو نه زموږ په دې وخت کې تقریبا چې 40-45 هزار روپۍ جوړیږي، نو بیا ډېر شی دی. ونشن بالرفع في شرح السنة وفي جمع الأصول. دې خو نږدې کې الفصل الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الا لا تغالوا صدقة النساء. عمر سے په خطبه کې او فرمایل په تقریر کې په وعظ کې چې تاسو د ښځو په مهرونو کې ډېر زیاتې مه کوئ، ډېره غلو پکې مه کوئ، د حد نه سیواوالی پکې مه کوئ، او ساز اندازه باندې مهر مقرر کوئ، ډېرې مه سیوا کوئ، اولې مه سیوا کوئ. فانها لو كانت مکرمة فی الدنیا، که چرته دا مهر چې دی په دنیا کې د عزت او احترام شی وي، یعنې که د ډېر مهر په وجه باندې کومه ښځه عزتمنده ګرځېدلې او داسې قدرمنه ګرځېدلې وتقوا عند الله، او چرته د الله رب العزت په نسبت باندې دا کار د نیکۍ وي، د ثواب وي، لکان اولاکم بها نبی الله، بیا خو په دې ټولو باندې لایق د الله پیغمبرو په کار خو دا و چې بیا د نبی علیه السلام د ښځو او د نبی علیه السلام د نونو کروڑونو روپۍ مهر وی کنه. ما علمت رسول الله نکح شیئا من نسائه، ما ته نه دی معلوم رسول الله مبارک چې نکاح کړې ده د یو ښځې سره، ولا انکح شیئا من بناته، یا کملوري چې په نکاح سره ورکړي علی اکثر من 12 اوقیه په زید د 12 نیمو اوقیو باندې. یعنې ما ته نه دی معلوم چې د نبی علیه السلام د کمې ښځې یا د نبی علیه السلام د کمې لور مهر د 12 نیمو اوقیو نه زیات وي، یعنې د 1500 درهمه نه. دا د عمومي حالت په اعتبار سره ویلو. عمومي حالت په اعتبار سره داسې چې د نبی علیه السلام د عام نونو مهر دقه 12 نیمې اوقیې 1500 درهمه. البته د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مهر هغه بیا ډېرو 4000 مسقاله. د عامو ښځو د نبی علیه السلام چې کوم ورسره نبی علیه السلام نکاح کړې وه، نو د هغې مهر هم 12 نیمې اوقیې یعنې 1500 درهمه. البته د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مهر هغه 4000 درهمه او 4000 درهمه. خو هغه چل داسې و چې د ام حبیبه نکاح چې وه د نبی علیه السلام سره، هغه نجاشي باچا کړې وه. دا مسلمانه زنانه وه، د ابو سفیان لور وه، د معاویه رضی الله عنه خور وه. حبشې ته هجرت وکړو، نو خاوند یې ایسته مرتد شو، بیا مړم شو، نو دا یوازې پاتې شو. نو دا چونکې ډېره غیرتي زنانه وه، خاوند ورته ویل راځه زه د اسلام نه وځم بل دین ته عیسایت ته اوړم. ویل ته هم راسه عیسایت ته واوړه. هغې ته ویل دې سر ته دې ګوره زه مسلمانه شوې، ما د نبي علیه السلام په لاس باندې بیعت کړی دی، او چې ته کوم ځای ته اوړې هلته اوړه، خو زه در سره نه اوړم. نو هغه عیسایت ته واوړېدو، بیا مردارم شو دغه شنده.
نو دا یوازې پاتې شوله. نبی علیه السلام ته چا ویل، نو نبی علیه السلام پوه شو چې دا خو ډېره غیرتي زنانه ده او بیا خامخا د ابوسفیان لور و معمولي ښځه نه وه. نو نبی علیه السلام نجاشي باچا ته پیغام ورولېږلو، هغه چونکې مسلمانو، ویل چې د ام حبیبې سره زما نکاح وکړه. نجاشي باچا ام حبیبې ته جواب راولېږو چې ته خبره نه، رسول الله مبارک خو ما ته حکم کړی دی چې زه ستا نکاح د هغه سره وکم. دی ویل ما ته په سر سترګو منظوره ده چې نبی علیه السلام به ما سره نکاح کوي او زه به تلا انکار کوم. وایي دا کومه زنانه چې راغلې وه که نه او دې ته اطلاع ورکړه چې ستا نکاح د نبی علیه السلام سره کیږي، یعنې نبی علیه السلام دې غواړي، نو هغې له غالبا 2 جوړې جامې ورکړې په زیري کې او داسې څه د سرو هاریو کسی شی هغه هم ورته ورکړو. نو به هر صورت زه خو به نکاح کېدله، یو مجلس مقرر شو، څومره چلته مسلمانانو هغې هم راجمع کړه او نور هم داسې خلک. نجاشي باچا او دې ځان له وکیل مقرر کو، د تره زوی ویل ته لاړ شه زما نکاح هلته وکړه. نو نجاشي باچا ورله نکاح وتړله، خطبې وویله د یو طرف نه نجاشي باچا د نبی علیه السلام د طرف نه او د بل طرف نه د دې ام حبیبې د تره زوی. نو هلته نجاشي باچا چې دی 4,000 درهمه په نکاح کې مهر مقرر کړو، خو چې څنګه خطبه وویله بس دا 4,000 درهم په میدان باندې کېښوستل. حکم وکیل چې د دې د طرف نه، نو هغې چې دا خطبه وویله او قبول یې وکړو، نو بس هغې هغه درهم یې راواخیسته 4,000 درهمه ام حبیبې ته یې ورکړه. بیا نجاشي باچا ورسره کسان ورسره کړه او ویل زه مدینې منورې ته لاړه شه د خپل خاوند رسول الله مبارک خواته. نو د هغې مهر نبی علیه السلام نو مقرر کړی، نجاشي باچا مقرر کړی او ځکه ډېر و. نبی علیه السلام چې په خپله کومو بیبیانو له مهر مقرر کړی نو هغه لږو، یعنې 500 درهمو. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت في صداق امرأته، چا چې ورکړو د خپلې ښځې په مهر کې ملء کفیه سویقا، په اندازې د 2 لپو باندې ستوان، او تمرن یا په اندازې د 2 لپو باندې کجوري، فقد استحل، نو دا ورله حلاله شوله. یعنې مطلب دا دی چې دا مهر یې صحیح شو، دا نکاح یې صحیح شوله او دا ښځه د ده دپاره حلاله شوله. نو د دې نه شوافع او بعضې علما استدلال کوي چې که لږ غونته کې معمولي شی هم په مهر کې مقرر کول جایز دي، خو زمونږ احناف وایي چې نه، د دې مطلب دا نه دی، بلکې د دې نه مراد مهر معجل دی. مهر معجل مطلب دا دی چې د نکاح نه پس او د ښځې او د خاوند د یو ځای کېدو نه مخکې ښځې ته ورکولی شي. نو مطلب دا دی چې مهر خو به ورله ډېر مقرر کوي، خو چې کله دې خوا له ورځي د ښځې، نو د ښځې خوا ته د ورتلو نه مخکې به دې کم از کم څه حصه د مهر ورکوي. نو که په هغې کې ورله 2 لپې ستوان ورکړو یا 2 لپې کجوري ورکړو نو بس دا هم کافي دی. هغه زمانه کې بس دغه ښه شیزونه او قیمتي شیزونه، دې زمانه کې کپړې او ګړۍ او بنګړي او داسې ګوتمې وراچوي څوک څه کوي، دا نور شیزونه دي. وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، یوې ښځې نکاح وکړله او هغه په یو جوړه چپړو باندې. ډېر د غربت زمانه وه، ډېر د فقر او د غریبۍ زمانه وه، نو 2 پڼې وې، پڼې چپړې، په هغې باندې نکاح وکړه. فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام ورته ویل ارضیت من نفسک و مالک بن علینی، ایت راضی د خپل ځان او د مال په دې 2 پڼو باندې؟ قالت دی ویل نعم، بس او زه پې راضي یم. فاجازه، نو نبی علیه السلام د نکاح اجازت ورکړو. دې کې موږ دقه جواب کوو چې دلته دا یو جوړه چپړې چې کوم دا مهر معجلو. وعن علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل، تپوس یې وکړه د ابن مسعود نه چې د یو سړي په باره کې تزوج امرأتن چې د یو ښځې سره نکاح کړی وي، ولم یفرض لها شیئا، او مهر یې ورله نه مقرر کړی، نکاح شوي وي خو په دې نکاح کې مهر نه مقرر کړی، ولم يدخل بها، او د دې سره جما کوروالی هم نه کړی، حتی ماته چې دا سړی مړ شي، یعنې د واده د رخصتي نه مخکې سړی مړ شي. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، چې مهر یې ورله نه دی مقرر کړی، نو مسله دا ده چې بس د دې دپاره مهر دی د دې د خاندان د ښځو. ما درته ویل مهر مثل لا وکس ولا ششتته، چې نه به په دې کې کمی نه به پکې زیاتې. وعليها العدة، او په دې باندې عدت هم لازم دی چې دا به عدت پوره تیری 4 میاشتې او 10 ورځې. ولها الميراث، په میراث کې حصه شته.
فقام معقل ابن سنان الاشجعي، نو دا پاڅېدلو دا صحابي، فقال قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک فیصله کړې وه فی بروع بنت واشق امرأة منا، بروع بنت واشق چې دا زمونږ د خاندان یوه ښځه ده، بمثل ما قضیته، نبی علیہ السلام هم دقه شانته فیصله کړې وه دا کومه فیصله چې تا وکړله. اوس مطلب دا شو چې چا په نکاح کې مهر مقرر نه کړو، بیا ښځې له مثلا هغه وفات شو، طلاق نه، طلاق حکم قرآن کې شته دی چې بیا ترې نه وفات شو او نکاح شوې ده یو ځای شوي نه دي، نو څه به کوي؟ نو مهر مثل به ورکوي او دا ښځه به پوره عدت هم تیروي او دا ښځه به د خاوند په مال کې میراث هم وړي. ففرح بها ابن مسعود، نو ابن مسعود رضی الله عنه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو چې دا خبره ورته وکړله. رواه ترمذي و ابو داود والنسائي والدارمي. الفصل الثالث عن ام حبيبه انها كانت تحت عبد الله ابن جحش، چې دا د عبد الله ابن جحش په نکاح کې و. تاسو به یاد وساتئ چې دا عبد الله ابن جحش عموما دلته عبد الله لیکل کېږي، خو دا عبد الله نه دی بلکې عبید الله دی. صحیح دا دی چې عبید الله دی. ها فمات بارض الحبشه، نو هغه خاوند د دې مړ شو په حبشو کې. فزوجها النجاشي النبي صلی الله علیه وسلم، نجاشي باچا د دې نکاح وکړله د نبی علیه السلام سره. و امهرها عنه، او نجاشي باچا دې له مهر مقرر کو د خپل طرف نه 4000 سلور زره، وفي روایت 4000 درهم سلور زره درهمه. وبعث بها الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دای را اولیږله د رسول الله کور ته مع شرحبیل ابن حسنه، د شرحبیل ابن حسنه سره. وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال تزوج ابو طلحه ام سلیم، ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د ام سلیم سره نکاح وکړه. ام سلیم د انس رضی الله عنہ مور وه. کله چې د خپل پلار وفات شو نو مور یې کونډه پاتې شوله، نو بیا ورته ابو طلحه د نکاح پیغام ورکو. نو دی ورته ویلي چې زه مسلمان یم او ته مسلمان نی، نو که ما سره نکاح کې نو مسلمان شه، ایمان راوړه. هغه ایسته ایمان راوړو، نو چې ایمان یې راوړو نو ام سلیم ورسره نکاح وکړله. فکان صداق ما بینهما الاسلام، نو د دې په منځ کې مهر چې هغه اسلامو، اسلامي مهر ګرځېدلی، نو اسلام مهر نه ګرځي ښځې. دا به همدقه جواب وي چې اصل کې دې د پاره مهر مقرر کړی وو، خو دی چونکې چې وکتل چې ابو طلحه زما د نکاح په وجه باندې ایمان راوړو، مسلمان شو، نو ټول مهر یې ورته معاف کړو. اسلمت ام سلیم، اسلام راوړی ام سلیم قبل ابي طلحه، مخکې د ابو طلحه نه. فخطبها، نو ابو طلحه ورته د نکاح پیغام ورکو. فقالت، نو دی ورته ویلي انی قد اسلمت، ما خو اسلام راوړی مسلمان شوی ما. فان اسلمت، که ته مسلمان شو نو نکحتک، زه به تا سره نکاح وکړم. فاسلم، نو ابو طلحه مسلمان شو. نو فکان صداق ما بینهما، د دې دواړو په منځ کې همدقه مهر وګرځېدلو.